الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الله جل جلاله انتہائی بابرکت محفل تا مونږه تاسو له د راجمع کېدو توفیق راکو. یقینا دا ډېره زیاته د خوش قسمتۍ خبره ده. نن هغه محفل دی چې الله جل جلاله فخر کوي په داسې محفل. الله جل جلاله چې کله انسانان پیدا کولو نو فرشتو سره مشوره وکړه، وی اے فرشتو زه انسانان پیدا کول غواړم، ستاسو څه خیال دی؟ نو فرشتو ورته جواب ورکو، وی اے زمونږ ربا ته هغه څوک پیدا کول والے چې په دنیا کې به وینې تویې وي. الله جل جلاله ورته جواب کې وایي ما ته د هغه څه علم دی چې تاسو ته د هغې باره کې پته نشته. زما وروڼو الله جل جلاله مونږ او تاسو د یو مقصد دپاره پیدا کړی یو. هغه مقصد الله جل جلاله د انبیاء علیهم السلام په ذریعه باندې مونږ تاسو ته رالیږلی دی. د انبیاء علیهم السلام محنت په داو چې د خلکو زړونه د دنیا د سیزونو نه کټ شي، الله جل جلاله سره میلاو شي. د انبیاء علیهم السلام سردار رسول الله صلی الله علیه وسلم الله جل جلاله دی دنیا ته لرالیږلی نو چې انبیاء علیهم السلام ته د هغې باره کې پته ووې داسې یو پیغمبر راتلو واله دی. الله جل جلاله
زمونگا استاسو جانان تا دا سے اوچت مقام ورکڑیو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره به په اسمانونو کې کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لا دنیا ته راغلم نو، لیکن هر پیغمبر به نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیژندو. تر دې چې انبیاء علیهم السلام به ډېر زیات یو، بس دا به یو تمنا وه چې په دې امت کې مونږ پیدا شوې. دومره الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام له مقام ورکړی. زمونږ استاسو جانان رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې د پیدا کېدو د پاره حضرت عیسی علیہ السلام د الله نه دعا کړې وه. نو الله جل جلاله د حضرت عیسی علیہ السلام هغه دعا قبول کړه او د امتی په شکل کې به حضرت عیسی علیہ السلام دوباره الله جل جلاله را لیږي. او دا زما استا عقیده ده چې په کومې عقیدې باندې هغه مخلوق لګیا دی چې زما استا د نوجوان نسل ذهن دا جوړ کې چې حضرت عیسی علیہ السلام الله جل جلاله اسمانونو ته ژوندی نه دی خېژولی، لیکن زمونږ استاسو جانان ته چې الله کم کلام ورکړی دی، اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک ورافعک الیه. الله جل جلاله دا حضرت عیسی علیہ السلام تذکرہ پا قرآن کی کئی. اللہ جل جلالہ حضرت عیسی علیہ السلام تا مرگ ندے ورکڑے، دا آغا پیغمبر دے چی زمونگا استاسو جانان مونگتا ویل دے چی حضرت عیسی علیہ السلام اللہ جل جلالہ اسمانونو تجوندے بوتلل دے. اللہ جل جلالہ دا دا چاپ ذریعہ مونگا و تاسو تویل دی. نن زمونگا استاسو دا راٹولے دل دا آغا جانان دا کلام دا پار دی چی کم کلام اللہ جل جلالہ دا فرشتو پا سردارو باندے حضرت جبرائیل علیہ السلام تا حکم کوئی لال شاہ زما جانان پا غار حرا کے انتظار کوي. لاړ شغار حرا ته زما محبوب التناستے. اللہ جل جلالہ مونگا تاسو لدا سے کلام را کړی دی زما رونو، دا سے پیغمبر را لرا کړی دی چې اللہ جل جلالہ داغ تذکرہ پا قرآن کی دا سے فرمائے والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى. اللہ جل جلالہ زما جانان ستائنا پا قرآن کی دا سے کړی دا. اللہ جل جلالہ فرمائے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ جل جلالہ زماد جانان ستائن دا سے پا قرآن کی کڑی دا. یا ایوہ المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. اللہ جل جلالہ زماد جانان ستائن پا قرآن کی دا سے کڑی دا. قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبرات ورتوایا کچرت تاسو دا اللہ سر محبت کول غوارے فاتبعونی زما تابداریو کے یحببکم اللہ
الله بتا سر محبت کی ويغفر لكم ذنوبكم او استاسو گناہونا بمعاف کی. زما د جانان ستائن اللہ پا قرآن کے دا سکڑی دا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبین. اللہ جل جلالہ دا سی جانان ما و تعالی را کڑی دے. مونگا و تاسو دا آغا جانان امتیانیو چی اللہ جل جلالہ دا خپل استعین سر برغ استعین دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑی دا. زمان جانان دمر عجز طبیعت والو دا سے انکسارے والو چی اللہ جل جلالہ کل میراج تزان تر میراج پشپبان نزان ترا بلی. زمان جانان طبیعت دمر عجزو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. زماد جانان پا انتظار اللہ جل جلالہ دے. اللہ جل جلالہ غوختلو چه زد خپل محبوب سر ملاقاتو کما. فرشتی تا اللہ جل جلالہ حکم کوي ویلال شزما جانان مال راولا زد خپل جانان سر دا سے ملاقات کولو علیم چه زماو زما دا محبوب پا منس کے حص پر دا حائلنوی. اللہ جل جلالہ تپوس کوي زما دا جاناننا وی اے پیغمبرا اے محبوبا اے محمدا ما تا ہوا تا مال سراوڑی دی. زما جانان ورتپو جواب کی وائی اے زما ربا ما تعالی عبدیت راوڑی دے ما تعالی عجزی راوڑی دا ما تعالی انکساری راوڑی دا. زما جانان دمر عجزو کلچ بکفار راغللو دا صحابہ کرام مجلس پا موجودو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکناستو کفار چی بکل راغلو نکل بے یو صحابی تا دا سی اشارہ کولوی داغ محمد دے کل بے بل صحابی تا اشارہ کولوی داغ محمد دے. زما دا جانان طبیعت دیر زیادہ عجزو لیکن زما جانان آغا جانان دے چے اللہ وی دنیا با منو پیدا کرے کو محمد منو پیدا کرے.